السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز دا دی چې عمران خان ته یو ځل بیا یو غټه خوشخبری ملو شوې ده. یو جج د عمران خان باره کې ډیر اهم بیان جاری کړی دی. دویم غټ بریکینګ نیوز چې کوم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي هغه دا دی چې امریکا کې به یو کس امریکایي والو ته دا خبره کوله که چېرې عمران خان یو ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم شو نو پاکستان کې به اسلامي نظام راشي. دریم کوم بریکینګ نیوز دی هغه دا دی عمران خان د پاره کوم 15 اهم کیسونه دي او که چېرې پاکستان کې مارشل لا ولګېده نو پاکستان عدلیه و په دې کې څه کردار ادا کوي. دې حوالې سره چیف جسټس اف پاکستان هم یو ډیره اهم فیصله کړې ده. بل چې کوم غټ بریکینګ نیوز دی په دې ویډیو کې تاسو سره دا شریک کیږي چې نواز شریف په پاکستان ته کله راځي. دا غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکيږي. ډیټیل سره په دې باندې خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو راځو چې عمران خان ته کومه غټه خوشخبری ملو شوې ده. یو جج د عمران خان باره کې کومه اهم غټه خبره کړې ده په دې باندې خبره کوو. پرون د جی آی ټي فیصله 9 مې واقعیت حواله سره وشوه نو هغه کې شامل افسرانو د 9 مې واقعیت ذمہ دار عمران خان ټهراو کو. خو دغه افسرانو کې یو افسر داسې هم دی چې دا غنوم فرهاد علي شاه دی او دا د نون لیگ مطلب د نون لیگ کس ته د نون لیگ رهنما او نواز شریف سره د تصویرن په سوشل میډیا ډیر زیات گردش کوي. نو خلکو دا داوا کړي چې دا سړی د نون لیگ دی او د چې دا کومه فیصله کړې ده د عمران خان خلاف د ځکه کړې ده چې دې فیصله کې د عمران خان خلاف بغض سیاسي انتقام شامل دی. نو دې حواله سره یو جج چې نوم فرید بلوچ دی هغه دا بیان ورکړی دی. فرخ فرید بلوچ دغه جج نوم چې کوم دی د جج نوم فرخ فرید بلوچ ته چې هغه دا بیان ورکړی چې 9 مې واقعیت کې عمران خان شامل کول هسي بغض او کینه دی. عمران خان نه سیاسي انتقام ایشتلو کې دغه فیصله شوې ده چې 9 مې واقعیت کې عمران خان ټهراو شوی دی. نو دا یو قسم نه عمران خان نه سیاسي انتقام ایشتلو کوشش کیږي او عمران خان نه بغض او کینه ظاهریږي. بل چې کوم دویم غټ خبر دی 2 ورځې مخکې عمران خان سایفر حواله سره خطاب کړو. پاغه سایفر حواله کې سره چې کوم خطاب عمران خان کړو تاسو له دویم غټ خبردار چې امریکا کې به یو کس امریکایي والته دا خبره کوله که چېرې پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا راغو نو پاکستان کې به اسلامي نظام رایج کیږي. نو تاسو د پی ډی ایم منافقت وګورئ جی. 2 ورځې مخکې عمران خان سایفر حواله سره خطاب کړی وایي کې عمران خان دا وینا کړې و چې باجوه امریکا کې حسین حقانی هایر کړی دی او هغه الته دا خبره کوي چې عمران خان د امریکای خلاف دی. حسین حقانی په خپل د دې خبره انکشاف کړی دی او ویلي دی چې عمران خان وزیر اعظم شنو پاکستان کې به اسلامي نظام راشي. نو اوس د پی ډی ایم منافقت لدی ځکه ګورئ جی. په امریکا کې امریکای ورته وایي چې عمران خان دستاسو مخالف دی او عمران خان کچړي پاکستان وزیر اعظم شنو پاکستان کې به اسلامي حقوق راځي اسلامي نظام به راځي او هغه ټوټلی د ستاسو اگینست دی. او پاکستان کې خلکو لوي چې عمران خان د يهودو ایجنټ دی. عمران خان مطلب د اسلام خلاف دی. داسې خبرې کېږي جنو دا د پی ډی ایم منافقت لدا وګورئ جی. بل طرف لا 15 کم اهم کیسونه دي چې هغه کې عمران خان ته مطلب رهایی پکار دا کچري هغه کې رهایی ملو نشو. عمران خان جیل ته هم تللی شي. مختلف کیسز چې کوم دی هغه تاسو سره زستا وړاندې کېدم. نو منه کیس چې کوم دی هغه سایفر کیس دی. سایفر کیس چې کوم دی یو ځل بیا راوچت شو چې اعظم خان بیان ورکړی دی. ادم خان نیب ته هم پیښ شوی دی. نیب کې هم دغه انویسټیګیشن شوی دی. بل چې کوم دویم غټ کیس دی هغه القادر ټرست کیس دی چې هغه کې هم اعظم خان سره بیان ورکړی نیب له د القادر ټرست حواله سره. بل دریم غټ کیس چې کوم دی هغه توشا خانه کیس دی. سلورم غټ کیس عدت نکاح کیس دی او پنځم غټ کیس چې کوم دی هغه 9 مې واقعیت حواله سره عمران خان باندې چې کوم کیسونه جوړ شوي دي. دا 15 غټ کیسز چې کوم دي دا د عمران خان د لپاره ډیر اهم کیسونه دي او 24 جولای چې کوم دی یو ډیر اهم ورځ د دې 15 کیسونو کې د سپیشلی سایفر کیس القادر ټرست کیس په دې دوه کیسونو کې به 24 جولای باندې به اسد عمر او شاه محمود قریشی نیب له پیش کیږي جی. نیب نه به هغه نه انویسټیګیشن کیږي او دا ظاهریږي چې دغه دوه کسان چې کوم دي کې د شي د عمران خان خلاف نیب له بیان ورکړي. بیا په 25 جولای باندې عمران خان په نیب کې تاریخ ته د عمران خان په نیب کې پیشي د عمران خان نه په نیب کې انویسټیګیشن کیږي. نو دغه 15 کیسز چې تاسو وړاندې کوم ما کېخل نو دا ډیر اهم کیسز دي د عمران خان لپاره. اوس پر افجی پاکستان کې کچري مارشل لا ولګیدا نو ادیا بده کې څه کردار ادا کوي. چیف جسټس اف پاکستان دی حواله سره څه ویلي دي. سپریم کورټ کې د سیویلین کیس چې دا کم کیسونه جمع شوي دي د سیویلین کیس حواله سره سپریم کورټ کې یو درخواست جمع شو د سیویلین چې څومره هم کیسز دي دا د ملټری کورټ لنزي دا د فوجي عدالتونو لنزي بلکې د فیصله دي په سپریم کورټ او په های کورټ کې وشي. نو د حواله سره سپریم کورټ کې چې کوم چیف جسټس دی چیف جسټس اف پاکستان ویلي چې چېرې پاکستان کې مارشل لا ولګیدل موږ به دغه مخالفت کوو موږ به دغه خامخا دغه خلاف ودرېږو او د څومره هم د سیویلین کیسز دی موږ دا کوشش کوو چې دا ملټری کورټ لاله نشي دا فوجي عدالتونو ته لاړ نشي بلکې دا سپریم کورټ او های کورټ کې د سنوي وشي او دغه سیویلین کیسز کې چې څومره هم کسان دي دا کسانو له اجازه هم ملو چې د خپل اهل خانه
خپل کور والا سره میلاو شي. بل نواز شریف و پاکستان ته کله راځي دا یو ډیر مطلب یو ډیر ټرندینګ اور هاټ ټاپک دی چې دې حواله سره دا خبره ډیره زیاته گردش کړه چې نواز شریف په اله پاکستان ته راځي چې کله په عمران خان باندې مطلب عمران خان جیل ته راشي یا عمران خان باندې نا اهلی سټمپ لګي نو اله نواز شریف تر پاکستان دراتلو لارې کولاوي شي. که چېرې عمران خان په سیاست کې وي او عمران خان په دې ملک وي او عمران خان باندې هیڅ قسم نا اهلی نه وي او عمران خان آزاد وي نو بیا نواز شریف پاکستان ته دراتلو هیڅ قسم چانسز نه جوړیږي. نو دا نواز شریف تر پاکستان راتلو حواله سره غټ اپډیټ مخې ته راغلی دی. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان آفیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.